عزیزانو یو وړوکی شانتي عمل دی، ډیر خلک هغه چې کوم دی وظایف هغه غواړي، نو مونږ خو مخکې په دې باندې خبره کړې وه، خو لیکن دا هغه وظیفه ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی هغه ښودلې ده، او د دې نه چې کوم دی هغه انکار نشته دی. یو قرآن عظیم الشان کې چې کوم دی هغه د هدایت ذریعه هم ده، او به طور وظایف هم چې کوم دی هغه انسان استعمالولی شي. په هغې باندې مونږ مخکې خبره کړې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي رالو، یو کس ورته رالو، یا رسول الله زمونږ په کور کې چې کوم دی هغه د رزق ډېره زیاته تنګ دستي ده، ډېره زیاته. دا وظیفه به تاسو د ډېرو علماو نه اورېدلي، زمونږ مشایخ حضرات هغوی دا هم بیانوي، او نور علما چې کوم دی هغه هم بیانوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وایي بس دوه کاره کوه، وایي چې کله کور ته دننه کېږي نو د کور په خلکو باندې سلام اچوه، السلام علیکم ورحمت الله. او چې کله په کور کې څوک نه وي، په کور کې څوک نه وي، نو بیا په ما باندې سلام اچوه. سلام معنا څه؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وایه، درود په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وایه. او بیا د هغې نه پس ته سوره اخلاص وایه، بیا د هغې نه پس ته سوره اخلاص وایه. صحابي څو ورځې پس چې کوم دی هغه رالو، نو ښکارېدو نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی هغه تپوس وکړو چې یاره پلان کې صحابي چېرته، چې بیا رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې ولې چېرته غیب شوی وي، ستا هغه مسله وایي یا رسول الله، وایي تاسو چې ما ته کوم عمل ښودلی و، د هغه عمل د کولو نه پس ته زما کور کې رزق، برکت او مال دومره زیات شو چې زه اوس د هغه مال په استعمالولو او په راټولولو او د هغې په بندوبست کې زه لګیم، او ما نه دومره وخت چې کم دی هغه لګي، زه بلکل فارغېږم نه. وایي نو دا وړوکی شانتي عمل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښودلی شوی عمل.